أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. مخکې آیت مبارکه کې د مؤمن د قتل نه منع وکړل شو او سخت وعید بیان شو، او بیا د جهاد په موقع باندې د ډیر زیات احتیاط کولو حکم وکړلی شو چې تاسو د جهاد په موقع باندې خیال ساتئ او تحقیق کوئ، هسې نه چې ستاسو د لاسه چېرته مؤمن قتل نشي. نو د هغې نه یو وهم پیدا شو چې جهاد دا یو ثواب عمل دی او د مؤمن قتلول دا د لوی عذاب سبب دی. نو بیا که یو سړی د جهاد د وجې نه د دغه عذاب مستحق جوړیږي، نو بیا خو دا جهاد نه کول چې دی دا زیات د احتیاط خبره ده. نو دې آیتونو کې د جهاد فضیلت بیانېږي چې د داسې وهم د وجې نه د داسې وسوسو د وجې نه جهاد چې دی دا تاسو پرېږدئ ما، ځکه چې دا جهاد دا ډیر عظمت والا او ډیر فضیلت والا عمل دی. په دې سره د الله رب العزت رضا، اجر عظیم او د جنت وعده او په نورو ټولو مؤمنانو باندې د مجاهدینو یو غوره والی دې آیت مبارکه کې بیان کړی دی. فرمای لا يستوي القاعدون من المؤمنین، ندی برابر ناس خلق په مؤمنانو کې، د دینا هغه فرض جهاد، هغه جهاد مراد دی چې هغه فرضی کفایي، ځکه چې په فرض عین کې بیا د ټولو شرکت ضروری دی. دې د وجې نه فرمایي چې دا آیت د غزوه بدر متعلق نازل شوی دی چې د غزوه بدر کې شرکت چې و دا اختیاري و، ځکه چې هغه صحابه کرام د جهاد په نیت نه وتل، بلکې د ابو سفیان چې کوم تجارتي قافله وه د هغې د نیولو دپاره وتي وو، او د هغې دپاره هغه کسان کافي وو. اگر چې بیا د هغوی مقابله د درې چنده مسلح لښکر سره پیښه شوه، نو فرمایي چې ندی برابر ناس کسان د مؤمنانو نه غیر اولی الضرر، بغیر د معذورانو نه، معذور کسان پکې ندي شمار، د هغو نه علاوه کسان چې دا
ندی برابر والمجاهدون فی سبیل الله او جهاد کون کی د الله تعالی په لار کې یعنی مجاهدینو سره دغه کسان چې دوی جهاد نه کوي دا په درجه کې نه دي برابر دوی کې ډېر لوی فرق دی فرمایي چې دا غیر اولی الضرر شه دی دا رست نازل شه دی د دې آیت نه چې کله د آیت نازل شونو عبد الله ابن ام مکتوم چې دا وړون صحابي وو نو هغه دې باندې خپه شو چیرې ز جهاد کې شرکت نشم کولای نو دا غیر اولی الضرر بیا رست نازل شو معذور کسان یو سړی ړوند دی ګوډ دی شل دی یا دومره بیمار دی چې د هغه جهاد کې شرکت نشي کولی یا د هغه سره هغه سامان د جهاد نشته دی نو سره مال شته نو دا معذور کسان دي نو فرمایي چې ناس کسان او جهاد کوونکي کسان دا نه دي برابر کم کسان چې جهاد کوي بی اموالهم په خپل مالونو سره نو کم سړی چې په مال سره جهاد کوي نو دا هم په جهاد کې هغه شامل دی وانفسهم او په خپل نفس سره خپل معلوم استعمال او خپل ځان جان هم چې دی نو هغه جهاد لور کړی دی فضل الله المجاهدین غورواله ور کړی دی الله تعالی جهاد کوونکو ته باموالهم خپل مالونو سره ان کم کسان چې جهاد کوي په خپل مالونو سره وانفسهم او په خپل نفسونو سره دوی له الله تعالی غورواله ور کړی دی علی القاعدین فناستو خلق باندې کم چې jihad نه کوي درجتن په درجه کې ان دوی په درجه کې دغه ناستو خلقنا غور دي وکلا وعد الله او د هر یو سره الله تعالی وعده کړی دا د دې مجاهدینو سره الحسنى د جنت دا دویم فضیلت بیان کړل شو وفضل الله المجاهدین علی القاعدین او غرواله ورکړی دی الله تعالی jihad کوونکو ته پناستو خلکو باندې اجرن عظیما ډیر لوی اجر سره اجر عظیم سره الله تعالی مجاهدینو ته غورواله ورکړی دی پناستو خلکو باندې درجات منه او درجی دی د الله تعالی د طرف نه د پار د مجاهدینو ومغفرتن او بخنه ده ورحمتن او رحمت ده دا مزید اغا د مجاهدین د پاره غورواله او فضیلت بیان کړل شو وکان الله غفور الرحیم او یقینا الله تعالی بخون کې دی مهربان دی چې دغه خلق د خپل جان نه تیریږي د الله تعالی په لار کې خپل جان هغه قرباني نو الله تعالی هم ډیر زیات بخون کې دی مهربان دی د دوی لکه خطا وشي سکمه راشي یا دوی ګناهونه کړی دي هغه الله تعالی معاف کړي
لا يستوي القاعدون ندی برابر ناس کسان من المؤمنین د مؤمنانونا غیر اولی الضرر علاوه د معذور کسانونا والمجاهدون او